دکه د روژې راغلې او د صنم پته نه لګي. تاسو به هم وایئ چې دا چېرته غیبه ده. خیر پوره خو دننه یم غیبه، پته خو درته لګي چې ما څه کول. خو د روژې تیاري مې ونه کړې دلته که نه. تاسو سره زما د رمضان ریسیپیز دي دلته بیخي رانغې. ولې چې انسان چې کله کور نه وځي وا بار لاړ شي که نه، نو چې بار نه ته راځې خامخا ته به ډسټرب وي. پهله دا نه دی چې مونږ 3 ورځې 4 ورځې بار تېرې کړې، هغې ته به ګورو. هغې نه پهله چې مونږ ځو 2-3 ورځې به هغه تیاري کوو چې کله راشو. نو که مونږ چېرې خاص فنکشن ته لاړ شو، زمونږ یو هفته 1 ویک چېرته تللی نه دی په ضایع کېدو باندې. دا بالکل صحیح خبره ده. 1 ویک به زمونږ ضایع کېږي، مطلب یو هفته. او بس دغه یو هفته خو را سره هم به ما ویلم دا واده چې دی که نه، دا فیملي واده دا ما ته ډېر ګرانه کې پرېوتو. داسې چې و چې د نښې منځ واغلی و چې دا روجې را روانې وې، ما هغې تیاري ونه کړه. خو خیر داسې هم نه یم چې ډېره بېغمه یم. وګورئ د روجې اچار خو مې جوړ کړو که نه. اصل کې نیمبوانه مرزان دي او ګاجرې مرزانې دي او ښه ښکلی اچار جوړ کړي. د کور دومره مزېدار اچار وي که نه، او په 2 ورځو کې به د خوراک هم شي. لکه نن مې نور ورکړو، سبا مې نور ورکړم، بس بیخي پرفیکټ تیار شو. او دا زما ریسیپیز بغیر بله نه راځي. هغه وجه دا ده، ریزن دا دی. تاسو دې کور ته وګورئ، کډه مې روړې ده او که کډه مې اوړې ده، اوس په دې نه پوهېږم. دا راته تاسو ووایئ. اوس ته ښکاري دا ټول کور داسې دی که نه چې دا د صنم کور نه دی. دا پته نه د چا کور دی، دا ماته نشته پته. دې کمره کې چې دی سفیدیانې لګیا دي، مطلب چونې ډشټمبرونه. نو هغې د وجې نه دا ټول دغه څخه دی، ماحول څخه دی. بره کمرې شوې سیټ او ټیک شوې. نو اوس د دې نمبر شو، دې نه پس به د دې نمبر شي. دا وګورئ دا لاندې کارپېټ دی به د دې کمرې، دا زما بیډروم سره. دې ته به زه کوم بای 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 دا سامان به ټول اخوا شفټ کوم. زما بیډروم اکه یو شو ورسېدی. او که نه چې تاسو ته م خو ویم که نه چې تاسو م پوه خوشئ که نه. او دا چې ده که نه دا حلوا دا ما د چیړ نه جوړه کړه. دې کې ډېر زیات ما چیړ واچول. چیړ خو پېژنئ که نه، گوند کیکر، گوند کتیره نه، گوند کیکر. ما چې کله چا سر دردي، خپو دردي، ملا دردي وي، چې د څه دردي مې چې ټیکې شي ورسره، چې دا بهانې راته ونه کړي چې روژه ده او طبیعت مې ښه نه دی. اصل کې الحمدلله ایمان مو دونه تکړه دی چې د دې شپې به شپېته روژې ونیسو. خو چې دا وخورو که نه نو ولی به یې ښه تکړه شو. ښه تکړه مطلب ښه تکړه، انتهایی طاقت والا حلوا مې جوړه کړه. دا 2 ورځې به دا وخوړی شي که نه، 2 ورځې که 3 ورځې. دا هیوي دا چې 2-3 چمچه څوک خوري که نه، بس کاري وشي. نو دې ته وایي طاقت اغستل او دې ټولو لا د دې ټولو خیال کول. دغه شانې تاسو هم کوئ.